ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې فرض د قیامت باندې هغه کوم یو انسان دی چې رمضان المبارک په هغه باندې دعوه کوي او رمضان المبارک په هغه سره جګړه کوي. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مینا کې وفرمایل چې کله د قیامت ورځ شي او زه تلی د میزان سره ولاړ یم نو زما د امت یو ځوان برا وستلی شي او فرشتي برده مح او شا وخی او دی به ما پوری انختی او وای به یا محمد المستعاذ بکا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام مبارکہ ستا په ذریعہ باندې زه مدد حاصلوم. نو نبی علیہ السلام فرمای چې زه به فرشتو ته وایم یا ملائکه ربی ما ذنبه اے زما د رب فرشتو د څه ګناه ده. فرشتي به ورته وایي ادرک شهر رمضان د رمضان المبارک میاشت موندلې وه او ده په دې کې د الله تعالی نافرماني وکړله توبه یې ونه باسله نو الله جل جلاله دا انسان ناڅاپه رونیسو وي زه به ورته ووایم هل قرأت القرآن آیا تا قرآن کریم مبارک لوستلیو نو دی به ووایي ما لوستلیو خو بیا مې دا قرآن کریم مبارک دا مې هیر کړو نو زه به ورته ووایم بئس الشاب انت یعنی ته خو ډېر بد ځوان یې ګورې ښه نو دا کس به ما نه پرېږدي او نه به فرشتې دې پرېږدي بیا به زه الله جل جلاله نه د ده دپاره شفاعت کول غواړم. الله تعالی به وفرمایي الهي الله تعالی ته به زه وفرمایم الهي شاب من امتي ای الله پاکه دا زما د امت یو ځوان دی نو الله تعالی به وفرمایي ان له حصما قويا یا محمدو نو اے احمد د ده سره جګړه کوونکې ډېر زیات کوي دي یعنی په ده باندې چې چا دعوه کړې ده ګورې ښه نو دعوې والا ډېر زیات کوي دي وي زه به عرض وکړم ومن خصمه یا رب حتی ارضیه ای زما ربه د ده سره جګړه کوونکې او په ده باندې دعوه کوونکې دا څوک دی زه به هغه راضي کړم که نه نو الله تعالی به تو فرمایي حصمه شهر رمضان د ده سره جګړه کوونکې د رمضان المبارک دا میاشت ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای وی زه به اویم انا بریء رسول الله مبارک فرمای وی زه به اویم چې انا بریء زه د هغه چا نه بیزاره یم چې د هغه سره جګړه کوونکي رمضان المبارک میاشت وي او چا چې د رمضان عزت نه وي پیژندلی د هغه سفارش په څوک وکړي د هغه سفارش دا به څوک یې ګوري نو الله تعالی به وفرمایي وانا بریء ممن انت بریء منه زه هم د هغه چا نه بری یم چې ته د چا نه ګورې بری بیا به دا کس جهنم ته دا روان کړي شي. عزتمندو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو د دې نه وساتي چې رمضان المبارک په مونږ باندې دعوه کې او رمضان المبارک میاشت مونږ سره جګړه کوي او بیا رسول الله مبارک باندې عمره شفیق او مشفق انسان چې هغه موږ زمونږ استادو نه بیا بری شي او بیا د رسول الله مبارک چې بری شي نو الله زمونږ نه بیا بری شي نو الله جل جلاله دې رمضان المبارک کې مونږ تمام امت مسلمه ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي.